أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ننادي درس کی بے انشاءاللہ العزیز سورة النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 5 آیات نمبر 32-33 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. د آیات کې الله جل جلاله فرمایي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تمنا مکوئ دا هغه څه چې فضیلت ورکړی الله پاک غوروالی ورکړی تاسو کې بعضو لره په بعضو باندې، نو تاسو د دغې نو ارزو او تمنا مکوئ. د دې شان نزول متعلق چې دی نو هغې لیکلی دي چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې امهات المؤمنین کې ده او دا انتهایی قابل او فقیه چې دی نو هغه وه. دې پورې چې نو حضراتو لیکلي چې دا افقه النساء وه، په زنانو کې چې نو هغه د ټولو نه زیاته فقاهت چې دی نو هغه فقه پوهه چې نو دی لرله. د سوال د خبرې په سلیقه به پوهېده، وایي که چېرته د چا کره به داسې چېرته ناچاقي وغیره خبره د چا په منځ کې پیدا شوه زنانو، نو دی به والا په ډېره اسان دو ټوک الفاظو کې چې نو هغه مسله حل کوله. نو د سوال خبرې په دې په سلیقه پوهېده. نو یو پیره د دې خواله چې نو هغه زنانه راجمع شوې، تقریبا ټولو تفاسیرو چې نو هغه دا ذکر کړي. نو چې کله دغه زنانه ورته راجمع شولې نو دوی ورته وی داسې چل وکړي، وی دا ګوره ام سلمه رضی الله تعالی عنها وی دا څنګه چل دی، څه چې درجې وې څه ثوابونه ول دا خو ټول سړو به وړل، مونږ ښځې چې دی نو هغه خو دغه شان اسې پاتې وي چې مونږ هم چې دی نو هغه سړي وی نو سوره به خو سړی چې دی نو هغه جهاد له سړی ځي، بانګونه سړی وی، اقامت سړی کوي، امامتي سړی کوي، دغه شانتي چې دی نو هغه څومره هم کارونه دي. زمونږ د یو کس ګواهي چې د دوو کسانو ګواهي، د سړو د یو کس ګواهي، ان تر دې هغه میراث کې هم سړو ته چې دی نو هغه د دوو جنکو د دوو ښځو برابر چې دی نو هغه حصه میلاویږي. نو یې ثوابونه هر څه زمونږ نه سړو ویړل. دوی ورته وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راشي نو زه به د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه چې دی نو هغه د دې سوال په باره کې تپوس وکړم، زه به ورته عرض وکړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله کور ته رالو دوی ورته وویلو الله جل جلاله دا آیات راولېږلو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. الله دې چاله چې نو هغه په یو شي غوړوالی ورکړی دی، نو تاسو د دې چې نو هغه تمنا ارزو چې نو هغه مکوئ، ځکه الله رب العزت چې نو هغه ښه پوهېږي. حضرات مفسرین چې نو هغه دلته لیکلي دي، وایي چې نو هغه بعضې اوصاف بعضې اشیا داسې دي چې هغه انسان اختیاري وي او بعضې داسې دي چې هغه غیر اختیاري دي. نو د غیر اختیاري شیز چې نو هغه به تمنا ارزو دا به د سره نه کوي. غیر اختیاري شیز لکه مثال په طور کې یو سړی له الله پاک حسن ورکړی دی، عزت یې والا ورکړی، مقام عہده منصب یې والا ورکړی، اعلی خاندان کې پیدا کړی، الله رب العزت ول ډیر مال او دولت ورکړی دی. نو دا داسې شیزونه دي چې دا غیر حسي، دا غیر اختیاري دي، دا الله رب العزت د مخکې نه د بره نه د دې د قچنې نو هغه فیصله کړې ده. اوس چې کله دا غیر اختیاري شیزونه دي دا د انسان په قدرت کې او په وس کې نشته، الله وایي د دې شیز به هرګز چې نو هغه تمنا نه کوي، دا شیز به چرته چې نو هغه هم نه غواړي. دې کې بیا چې نو هغه دا خبره ده که داسې شیز الله پاک یو انسان له ورکړی او ته د هغې متعلق دغه سوال وکړې یا الله دې بني آدم له یو شیز ورکړی مال یې هم راکړي، او که چېرته په هغې سره بیا د دې نه حسد به سره ستا پیدا شو چې ده ته ولې الله جل جلاله دا شیز نو هغه ورکړی دی، نو بیا دا چې نو هغه دوهره ګناه دی.
دا ګویا چې نه هغه د الله پاک په فیصله باندې اعتراض کول دی چې الله پاک تا ولې د انسان له دا شی ورکو دی خو د مستحق نه دی لایق چې نه هغه زیب نو یو دغه دی یو اختیاري شیز دی وز اختیاري شیز چې نه هغه نه مونږ د سره کوشش کوو نه د هغه د حصول لپاره مونږ چې نه منډه تړله وهو نه د هغه د حصول لپاره مونږ چې نه هغه مهنت کوو اختیاري اوصاف اختیاري شیزونه سره خپل اخلاق استعمالول دا زمونږ چې نو هغه په اختیار کې دي چې یو سړی له الله پاک خپلې پسته چې نو هغه نرم جب ورکړي دا مونږ اوس وایو چې هر دې څومره ښکلې خبرې په څنګ سلیقه باندې کوي زه هم داسې شروع کوم که نه دا زمونږ اختیاري شیز دی دا نه کوو دویم الله رب العزت یو سړی له چې نو هغه تقوا ورکړي پوهه دا زمونږ اختیاري شیز دی اوس مونږ چې هم سوره د تقوا کارونه کوو مونږ ته به هغه تقوا میلاو شي یو سړی له الله رب العزت چې نو هغه عبادت کې چې نو قوت او طاقت مهارت چې نو هغه ورکړی دی اوس مونږ دا اختیاري شیز دی چې مونږ هم د قشانت دین پوهه مونږ هم د قشانت دین چې نو هغه زده کو دا اختیاري شیز دی نو چې کم زمونږ د اختیار شیزونه دي هغه مونږ په الله پرېښودي دي او کم چې زمونږ په اختیار کې نه دي د الله رب العزت چې نو هغه غیر اختیاري پیدا کړي په هغې باندې زمونږ چې نو هغه د قشانت سوچ فکر ان تر دی چې هغه حساب کتاب هغه حسد ته چې نو هغه ورسي نو ځکه الله وی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم هغه غیر اختیاري شیزونه چې کوم الله رب العزت چې نو هغه بعض نه به بعض باندې پاغه کې غورواله ورکړنه د دې به د سره چې نو نه کوي بلکې یو روایت کې راځي وایي چې الله پیغمبر بیا د غچنو ازواج مطهرات او د سره چې سوره هم چې نو هغه صحابه او پاکي بي بیان وي د ټولو ته چې نو هغه ورزکو چې د سړو د اسمره اعمال چې د خو تاسو ټول په مفتو کې حاصلوي وسړی چې نو هغه امام دی د امامت د کور والته په مفتو کې ثواب ملایږي یو سړی چې نو هغه مجاهد دی د کور والته د هغه ته نو د جهاد په مفتو کې ثواب ملایږي یو سړی چې نو هغه اوس مثال په تور کې تاسو کې دا درس لراغلی تاسو کور والته د دې ثواب چې نو هغه په مفتو ملایږي دو شرط سره شرط نمبر 1 چې دا کله د خاوند د کور نه اوځي دا په کور کې جنو هغه په عزت او په پرده سره ناستي شرط نمبر 2 چې دا دغه خاوند ادب او احترام او خدمت کوي نو دا سړی چې څومره هم بهر نیک عمل کوي کاغه هر څومره ګران او مشقت والا عمل ولې نه دغه ټول ثواب چې دی نو هغه به دغه خزې ته ملایږي هوګبدي کې د اتوانه شرطونه نه ول دغه شرط نه هغه پکې مفقود ولو نو بیا دې ته دغه اجر او ثواب چې نه هغه نشي ملای دي نو بارن الله وی دغه چې نه هغه تاسو مکوئ للرجال نصيب وللنساء مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا الله وی د سړو د پاره چې نه هغه درجه دي حصے دي کم چې دې اعمال کړي څومره نیک عمل وکړل څومره چې نه جدوجہد وکړو داغه په قدر به دې سړو چې نه هغه حساب ملایږي ثواب ملایږي وللنساء نصيبهم او دغه شان د خزو د پاره حساب برخه ده مما اكتسبنا څومره چې دا غوي اعمال صالح وکړل څنګه چې د یو سړی یو عمل چې نو هغه لسچند سیوا کیږي دغه شان ته د یوې خزو یو نیک عمل هغه په لسچند باندې سیوا نه څنګه چې د سړی نه یو ګناه وشو دغه یو لیکل کیږي د کله خزو نه یو ګناه وشو هغه به هم په یو لیکل کیږي الله دې کې برابر دي واسال الله من فضله البته الله وای ګوره دا یا ساتي د الله نه د الله د فضل چې نه هغه به سوال کې د مال بدیم نه کې د زامنو بدیم نه کې د ډیر چې نو هغه جایداد بدیم نه کې د لارې موټر چې نو هغه بم نه کې الله نه د الله د فضل چې نه هغه سوال کې ځکه ډیر کړه اکثر د سي همي چې یو سړی د الله پاک نه چې نو ډیر مال غواړي د مال د گمراهۍ سبب جوړ شي دنیاي هم تباشي آخرت په هم تباشي بعض الله چې نو هغه قادر مطلق دی الله رب العزت علیم ذات دی الله ته پدې بعض وخت کې د یو سړی چې نو هغه په مالدارۍ کې دغه د پاره چې نو هغه فائدې الله دغه مال ورکړي یو سړی چې نو په غریبۍ کې چې نو دغه فائدې دی په دین اسلام چلےږي الله رب العزت هغه غریب پیدا کړي یو سړی چې نو الله پاک حسن ورکړي دی په حسن کې د دین کار چې نو هغه کوي بل الله پاک حسن نه ورکړي کده له حسن ورکړي نو د نور گمراهي چې نو هغه شروع کوي نو ځکه الله وی واسال الله من فضله د الله نه د الله د فضل چې نو هغه سوال کوي نو د الله په فضل مطابق بیا چې ته د کم شز لایق الله پاک بدل هغه درکې دا سره به د دنیا هم جوړيږي او آخرت چې نو هغه به هم جوړيږي ان الله کان بكل شيء علیم الله رب العزت په هر یو شی باندې چې نو هغه علیم په دی
ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. الله وی د هر یو سیس د پاره د هر یو کس د پاره موږ مقرر کړی دی چې نو هغه موالی. موالی دا د مولا جمع ده او مولا په لغت کې په سو معنو سره راځي. مولا په لغت کې په معنی د آقا مالک سره هم راځي. مولا چې نو په لغت کې آزاد کرده غلام ته چې نو هغه هم ویل کېږي. مولا چې نو هغه دغه شانتي وارث ته هم ویل کېږي. نو دلته موالی چې نو هغه د مولا جمع ده او د په معنی د وارث دی. الله وی مونږ د هر انسان د پاره چې نو جعلنا موالیا مونږ جوړ کړي مقرر کړي داغه د پاره وارثان مما ترک الوالدان والاقربون. د هغه مال چې پرې خو دي داغه مور پلار او د شانتي نږدې خپلوان او رشتہ دارانو. والذین عقدت ایمانکم او د هغه کسان چې دا وی سره تاسو نو هغه لوزونه عهدونه کړي تاسو دا غوي سره لوز او عهد کړي. الله فآتوهم نصیبهم دا غوي ته دا غوي چې نه هغه حصہ ورکم. زمانه جاهلیت کې او د اسلام په ابتدایي دور کې دا قانون او دستور ولو کله بچنه هغه یو سړی مسلمان شولو یا به زمانه جاهلیت کې جګلو نو دو کسان به د یو بل سره چې نو هغه حلفداري وکړه. دی به د یو بل سره لوز او قول چې نو هغه به وکړلو او بیا به داوي د نن نه بعد که زما خون به صحیح زوجنه نو هغه د چا نقصان وکم نو زما نقصان بستا سره تو به هم ادا کې زبې مدا کوم. دغه شانت چې نو هغه که زما ته کوم فائدہ ملایږي زما به هم مستای. ستا چې کم دشمنی هغه به زما دشمنی. ستا چې کم دوست هغه به زما دوسی. ان تر دې په دې پورې به خبر لاړه که زما مړ شولم نو زما د میراث نه بتا ته حصہ شپږم ملایږي او که ته مړ شې ستا د میراث نه به ما د شپږم حصہ ملایږي. نو بدغه تور باندې بچنه نو هغه په زمانه جاهلیت کې هم داول او د اسلام په ابتدا شروع کې چې هغه هم د قانون نو الله فآتوهم نصیبهم تاسو چې دا غوي سره کم دغه عهد لوز او پیمان کړی دا غوي ته دا غوي دغه حصہ چې هغه ورکړي. بیا ورستو چې کله د آیات نازل شو و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض نو کم چې الله پاک کله د آیات نازل کو نو دی بیا دغه نه ورستو چې هغه دغه کسانو حکم چې هغه ختم شو. البته زمونږ د احناف په نسبت امام ابو حنیفه مولا په نسبت وسم چې هغه د پاتې نه وای کې یو سړی چې هغه د چا په لاس باندې مسلمان شو نه او دی بیا مړ شولو او د نږدې رشتہ داران ورثانه کم چې مخکې مونږ مسلمانان دغه ورثای نه نو بیا به دغه سړی د مال نه هم شپږم حصہ چې نو هغه به د کسته ملایږي د چا په لاس هغه مسلمان شوی. باقی مال چې نو هغه بیا په بیت المال کې جمع کیږي. ان الله كان على كل شيء شهيدا بشک الله پاک په هر شی باندې چې نه هغه گواه دی. الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. ولا تتمنوا او تمنا مکوي تاسو ما د هغه صا فضل الله چې فضیلت ورکړي غوړواله ورکړي الله پاک به پاک اسرا باز کوم باز استاسو لرا الا بازن په باز باندې للرجال سړو د پار نصیب حصد مما دا غسنا اکتسبو چې دا غوي ګټل ده. وللنساء او د خزو د پار نصیب حصد مما دا غسنا اکتسبنا چې دا غوي ګټل کسب کړي. واسال الله غواړي د الله نه من فضله دا غ فضل. ان الله بشک الله پاک کان دې بكل شیء په هر شی باندې علیم پوها. ولکل او د هر یو کس د پاره د یو سیس د پاره جعلنا مقرر کړی دی مونږه موالی وارثان مما د هغه مال نه ترک الوالدان چې پرې خودل مور پلار ول اقربون او نزدیک خپلوانو. والذین او کسان عقدت ایمانکم چې تاسو سره تړلې دي کړي دي وسره لوزونه فآتوهم نو پس ورکه یاغی ته نصیبهم دا غوي حصہ. ان الله بشک الله پاک کان دی علی کل شیء پارشز باندې شهیدا گواه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او تاسو تمنا مکوئ ارزو مکوئ دا غس چې الله پاک غوړواله ور کړه پاغه باندې بعضو تاسو لره په بعض باندې. للرجال نصیب مما اکتسبوا سړو د پاره حصہ د هغه سنه چې هغه ګټلې وي. وللنساء نصیب مما اکتسبنا او خزو د پاره هم حصہ د هغه سنه چې دا غوي کړي. واسال الله من فضله غواړي د الله نه دا غ فضل. ان الله کان
کان بكل شیء علیم بشک الله پاک دې په هر یو شی باندې پوها ولکل جعلنا او د هر څه د پاره مقرر کړي مونږه موالی وارثان مما د اغه مال نه ترک الوالدان چې پر خو دې مور پلار والاقربون او نزدیک خپلوانو والذین اواکسان یعنی چا سره چې لوز کړي عقدت ایمانکم لوز کړي تاسو چې نو قسمونو لا سنو فآتوهم پس ورکړي اغه ته نصیبهم داغوی حصہ ان الله بشک الله پاک کان دی علی کل شیء په هر شی باندې شهیدا گواه